حج له چې کله څوک اراده وکړي دا فلایټونه هم شروع دي نو دلته نه چې کله ځینو اسلام آباد نه اوس فلایټونه دي نو دی به احرام وتړي اسلام آباد ایرپورټ نه 2 رکعاته نفل لیو کې د احرام جاس کې چې کله کینو نو بیا د نیت وکړي. حج په 3 قسمه دی، یو حج افراد دی، یو قران دی، یو تمتع ده. مونږ اکثر حج تمتع کو. حج افراد دی ته ویل کیږي چې هغه زیاتر سعودي والا خلک کی چې صرف بس د حج احرام وتړي. حج قران دی ته ویل کیږي چې د حج او د عمره احرام په یوځای وتړي او چې کله مو تړلو بیا په لسمه ذل حج کولاوي یغې نمخ کې نشي کولاوي که عمره مو کې بیا هم هغه احرام کې وي. دریم قسم چې کم زمونږ د پاکستان خلک او اکثریت خلک دا کې هغه ته حج تمتع ویل کیږي. دلته نه د احرام وتړلو لاړ عمره دی وکا عمره داسي چې کله جاس کې کینا سنیت ته وتړلو لاړ مطاف ته بیت الله شریف طواف دیو کو و چکرونه دیو لګول 2 رکعات دیو کو دا غې نه پس ته صفا مروه کې سعی وکي صفا نه به شروع کې په مروه به ختمه دا او چکرې به وې کله د چې داو کو نو بیا به وخته واړه کې یا به سر گنجې کې احرام به کولو کې چې څنګه عام خلک ګرځي ته به مو ګرځي بیا به دینه پس چې کله اتم ذل حج راشي اتم ذل حج ماسختن ټیم کې نو ته به تیارې شروع کې په دې وخت کې به ته احرام بیا دوباره وتړي په اتم ذل حج باندې با روان شي سحر داسې دا نور خاطه نور چې کله روخیږي نو د دې نه پس ته روان شي ته بلاړ شي او مینا ته بلاړ شي مینا کې به ته الته کې دا 15 منځونه به کې د غرمې مازیګر ماخام ماسختن او د بل ورځې سحر کله چې دا منځونه وکي نو په نهم ذل حج بیا ډایرکټ لاړ شي عرفات میدان ته عرفات میدان ته چې کله لاړې نو دا یوم عرفه د دې ته د عرفه روز ویل کېږي زوال نمخ کې بزان رسه هغه نمخ کې چې لاړ شي سړی لګرام وکي نو د زوال نه پس ته دا وخت شروع کېږي دا لګ مخصوص وخت دی نو په دې کې به دا منځونه ټیم به دومره وګت کې چې د غرمې او د مازیګر منځ به یوځای وکي کله د چې دا منځونه وکړه نو په دې وخت کې بیا به ماښام بانک چې کله وای منځ بنه کې هم په دې عرفات میدان کې نو منځ بنه کې تب واپس را روان شي دا مزدلفه دا واپس به تر روان شي عرفات میدان ته کله چې عرفات میدان ته راشي په دې کې به دوه منځونه یوځای کې ماښام او ماسختن اول به ماښام منځو کې بیا به د ماسختن منځو کې ورپسې به سنت او بیا وتر مو کې دلته به دا شپه تیر شي کله چې دا نهم شپه دلته تیر شوه نو سحر د نور راختو نه پسته سحر مونږ خلکو کې نور راوخیږي ځان سره خلک کاڼي راغون کی نو بیا به ډایرکټ زی مینا ته چې کله لاړې نو په هغه کې با یو شیطان بغټ اولی چې کم ته جمره عقبا ویلې کېږي او کاڼي به اولی د هغه نه پس په بیا پتا باندې لازم دا وي چې قرباني به وکړي ځکه په دې کې قرباني واجب ده په دې حج تمتع کې چې قربانی یا خپل کې یا چرته داسې اعتمادي خلک یا کمپنیانو والای چې هغه درته کم ټیم درې کې چې په دې بستا قربانی شوی وي هغه نه پس ته بیا سر اخرى او بیا احرام کولو که د احرام د پابندیان نو وتی په دې کې بیا یو بل کار دی چې هغه ته طواف زیارت ویلې کیږي نو هغه طواف زیارت په کپړو کې کولې شي طواف پکې او د صفا مروه سعی بم کې نو هغه په لسمم کولې شي په یو لسمم کولې شي په دولسمم کولې شي او بیا چې کله دا 2 ورځې نورې دي د یو لسمې او د دولسمې نو بیا په دې کې به د زوال نه پس د غرمې زوال نه پس ته به د 3 واړه شیطانان اولی او کاڼي په 2 ورځو باندې چې کم کسان نه په یو لسمه یا په دولسمه کې پاتې شه نو هغه په 14 کولې شي او که کم کسانو زوال نه مخکې وکړو نو هغه به زوال نه بعد بیا هم کوي نو چې کله داو کې د حج پابندیان ختم د سړی حج شي نو دا یو مختصر شانتي طریقه وا الله دې موږ له په عمل توفیق راکړي الله دې موږ ټول ته بار بار د حرمین سعادت نصیب کړي الله هم د حج او د عمرې په شکل کې بوتلېګا